بسم الله الرحمن الرحيم. فعلم أن الكلام لا يحصل إلا من اسمين نحو زيد قائم. فعلم نپس معلوم شوا أن الكلام چه کلام لا يحصل دا نحاصليگی إلا من اسمين مگر دو اسموننا. نحو زيد قائم لك زيد قائم، پدې کې زیدن یو اسم دی، قائم بل اسم دی. ويسمى جملة اسمیه، او نوم ورکولی شي دې قسم کلام ته جمله اسمیه چې کوم د دو اسمونو نه حاصل شوی وي. او من فعل واسم، او یا کلام حاصلیږي د یو فعل نه او د یو اسم نه. نحو قام زیدن، لکه قام زیدن کې قام فعل دی او زیدن دا اسم دی. ويسمى جملة فعلیه، او دیتا جمله فعلیه ویل کیږي، یعنی دا قسم کلام چې کوم حاصل شي د فعل او اسم نه، نو د دې بل نوم چې دی جمله فعلیه دی. مصنف رحمت الله علیه د اسناد د تعریف نه فارغ شو، نو اوس په هغه تعریف د اسناد باندې تفریع کی. نو وی فرمایل چې دا کلام چې دی دا کلا د دو اسمونو نه جوړیږي او دې ته جمله اسمیه وی، لکه زید قائم، او یا دا چې دا د یو فعل او د اسم نه جوړیږي، لکه قام زید، او دې ته جمله فعلیه وی. د دې عبارت ترکیب داسې دی چې فا تفریعیه ده، علما دا فعل مجهول دی، ان دا حرف دی د حروف مشبه بالفعل نه. الکلام دا اسم دی د ان د پاره، لا يحصل فعل دی، او پدې کې هو ضمیر دی، هغه د دې فاعل دی. الا حرف استثناء دی، من دا حرف جر دی، اسمین دا معطوف علیه دی او عاطفه دی، او من فعل واسم دا معطوف دی. معطوف علیه سره د معطوف نه دا مستثنا مفرغ دا ظرف لغو متعلق دی د لا يحصلو. لا يحصلو د خپل فاعل او متعلق سره جمله فعلیه خبریه، په تاویل د مفرد سره دا خبر شو د پاره د ان د خپل اسم او خبر سره جمله اسمیه خبریه، دا په تاویل د مفرد سره نائب فاعل شو د علما د پاره. فعل مجهول د خپل نائب فاعل سره دا جمله فعلیه خبریه تفریعیه شو. یسمى دا فعل مجهول دی، پدې کې هو ضمیر دی، هغه نائب فاعل دی، جملتن موصوف دی، اسمیه صفت دی، موصوف سره صفت نه مفعول به. فعل مجهول د نائب فاعل او مفعول به سره دا جمله فعلیه خبریه شو. یسمى فعل مجهول دی، پدې کې هو ضمیر دی، هغه نائب فاعل دی، جملتن موصوف دی، فعلیتن صفت دی، موصوف سره د صفت نه مفعول به. فعل مجهول د خپل نائب فاعل او مفعول به سره دا جمله فعلیه خبریه شو. د دې عبارت نحوی اجرا هغه داسې ده. علما دا فعل ماضی مبنی دی، الکلام دا مفرد منصرف صحیح دی، د ان اسم دی، په دې وجه منصوب دی او نسب فتحی د میم سره دی. لا يحصل فعل مضارع مفرد صحیح غیر مخاطبه ده، د عامل ناصب او جازم د انعدام په وجه باندې مرفوع ده او رفع ضمه د لام سره ده. اسمین تثنیه ده، د من جاره په وجه مجرور ده او جر یا ما قبل مفتوح سره دی. یسمى فعل مضارع معتل الفی ده، د عامل ناصب او جازم د انعدام په وجه مرفوع ده او رفع د دې ضمه تقدیری سره ده. جملتن اسمیتن، په دې دواړو کې هر یو مفرد منصرف صحیح دی، د مفعول به کېدو په وجه باندې منصوب دی او نسب فتحی سره دی. فعل اسمن، دی کې هر یو مفرد منصرف صحیح دی، د من حرف جر په وجه باندې مجرور دی او جر کسره سره دی. مخکی مصنف رحمت الله علیه فرمای اذ لا یوجد المسند والمسند الیه معا فی غیرهما ولا بد للکلام منهما. ځکه چې مسند او مسند الیه د دې دو صورتونو نه علاوه یو ځای نشي موندلی.
لا یوجد المسند والمسند الیه معا، مسند و مسند الیه یوځای نشي موندلی فی غیرهما د دې دوو صورتونو نه علاوه په نورو صورتونو کې. ولا بد للکلام منهما، او کلام د پاره دا دواړه یعنی مسند او مسند الیه ضروری دي. دا عبارت چې دی نو دا دلیل د لا یحصلو دی چې کلام نه حاصلیږي مگر د اسم او د فعل نه یا د دوو اسمونو نه. د دې لپاره دلیل هغه دا وی چې ځکه چې مسند او مسند الیه یا خو په هغه صورت کې موندلی شي چې دوه اسمونه راغلي، او یا دا چې یو فعل او یو اسم راغلی، نو په دې صورت کې مسند او مسند الیه موندلی شي. د دین علاوه مسند او مسند الیه دا دواړه نشي موندلی. دلته کې یو تفصیل هغه پکار دی د دې دلیل د زده کړې لپاره چې دا دلیل څنګه دی. نو هغه دا چې عام طور کلام چې دی نو په دې کې دوه کلمې راغلي یا د دوه کلمو نه زیات راغلي، خو د دې سره سره دا هم ضروری ده چې په دغه دوه کلمو کې به یو کلمه مسند وي او یو به کې مسند الیه وي. نو که چرته داسې دوه کلمې راغلي وي چې هغه مسند او مسند الیه دواړه پکې نی جمع شوي او په هغې کې دواړو کې یا په یو کې دا صلاحیت نه وي چې هغه مسند الیه جوړ شي یا مسند جوړ شي، نو په هغه ځای کې به د دوو کلمو در جمع کېدو نه کلام نه جوړي. او دوه کلمې دا چې را یوځای کېږي نو د دې دپاره احتمالات عقلیه چې دي نو دا شپږ دي. لومبی احتمال دا دی چې دوه اسمونه یوځای شي، یو اسم کلمه ده بل اسم کلمه ده، نو دوه اسمونه یوځای شو د دې نه مرکب جوړ شو. دویم صورت دا دی چې دوه فعلونه یوځای شي، یو فعل دی او بلم فعل دی. دریم صورت دا دی چې دوه حرفونه یوځای شي، یو حرف او بل حرف، د دې نه مرکب جوړ شي. څلورم صورت دا دی چې یو اسم یو بل فعلی. پنځم صورت دا دی چې یو اسم یو بل حرفي، او شپږم صورت دا دی چې یو فعلی او یو حرفي. په دې کې دا اولنی صورت چې دی چې دوه اسمونه را یوځای شي او د دې نه مرکب جوړ شي، او څلورم صورت چې یو اسم وي او یو فعل وي. نو په دې کې دا لومبی او څلورم صورت چې دی دا ټیک دی او د دې نه کلام جوړېدل دا ممکن دي، او باقی چې څلور کوم صورتونه دي نو د هغې نه د کلام جوړېدل ممکن نه دي. او د هغې تفصیل داسې دی چې دویم صورت دا دی چې د دوو فعلونو نه مرکب وي، نو دوو فعلونو کې هر یو فعل کې صلاحیت شته چې مسند جوړ شي، خو په یو فعل کې هم دا صلاحیت نشته چې مسند الیه جوړ شي، لہذا د دوو فعلونو نه کلام نه جوړیږي. دو حرفونو نه چې مرکب وي نو په هغې کې حرف نه دا صلاحیت لري چې مسند جوړ شي او نه دا صلاحیت لري چې مسند الیه جوړ شي، لہذا د دوو حرفونو نه کلام دا نه جوړیږي. او چې کله یو اسم او یو حرف راغلی نو په دې کې دا اسم خو صلاحیت لري چې مسند جوړ شي، دام صلاحیت لري چې مسند الیه جوړ شي، لیکن حرف دا نه مسند وي نه مسند الیه وي، په دې وجه باندې د دې نه کلام نه جوړیږي. او فعل او حرف چې راغلی وي نو په دې کې فعل مسند جوړېدی شي، مسند الیه نشي جوړېدی، او حرف نه مسند جوړېدی شي نه مسند الیه. لہذا دا دو کلمو د ترکیب او د مرکب کېدو چې کوم شپږ صورتونه دي په هغې شپږو کې صرف دوه صورتونه داسې دي چې د هغې نه د کلام جوړېدل دا ممکن دي، د باقي څلورو نه کلام نشي جوړېدی. ترکیب د دې عبارت داسې دی چې اذ دلته کې تعلیلیه دی، لا یوجد فعل مجهول دی، المسند والمسند الیه دا المسند والمسند الیه دا معطوف علیه و معطوف دا ذوالحال دی، او معنا دا مفعول فیه دی، دا کائنن اسم فاعل لپاره. کائنن اسم فاعل په دې کې هو ضمیر دی چې راجع دی
کل واحد من المسند والمسند الیه تا هغه د دې فاعل دی اسم فاعل د خپل فاعل او مفعول فیه سره دا شبه جمله د حال شو ذل حال سره د حال نه نائب فاعل شو او فی غیرهما دا جار مجرور متعلق د لا یوجدو دی فعل مجهول د خپل نائب فاعل او متعلق سره جمله فعلیه خبریه تعلیلیه شو و عاطفه دی لا د پاره د نفی د جنس دی بد دا مصدر دی او للکلام جار مجرور د دې متعلق دی بد د خپل متعلق سره دا اسم شو د لا نفی جنس د پاره او منهما دا جار مجرور متعلق د ثابتن دی دا خبر شو د لا نفی جنس لا نفی جنس د خپل اسم او خبر سره دا جمله اسمیه خبریه شو د دې عبارت نحوی اجرا داسې ده چې اذ دا ظرف دی او مبنی دی لا یوجدو دا فعل مضارع مفرد صحیح غیر مخاطبه ده د عامل ناسب او جازم د انعدام په وجه مرفوع ده رفع ضمیر د دال سره ده المسند د نائب فاعل کېدو په وجه مرفوع دی معن د مفعول فیه کېدو په وجه منصوب دی او غیری دا د حرف جر په وجه مجرور دی او دا بد چې دی د لا نفی جنس د اسم کېدو په وجه باندې مبنی دی په فتحه باندې الکلامی د لام جاره په وجه باندې مجرور دی او جر کسری د میم سره دی فإن قیل قد نوقض بالنداء نحو یا زیدو مصنف رحمت الله علیه فرمایي کو اویلی شي قد نوقض چې ستا دا قاعده ماته شوه بالنداء په ندا سره چې ته وایې چې کلام به نه حاصلیږي مګر د دوو اسمونو نه یا به د اسم او د فعل نه حاصلیږي نو دا قاعده ماته شوه په ندا سره نحو یا زیدو لکه څنګه چې یا زیدو دی چې دلته کلام دا جوړ شوی دی د حرف نه چې حرف ندا دی او د زیدو اسم نه د مصنف رحمت الله علیه غرض او مقصد په دې عبارت کې هغه د یو اعتراض نقل کول دي او هغه اعتراض دا دی چې دا اوویلی شو چې کلام دا د حرف او اسم نه مرکب کیږي بلکې دا به مرکب کیږي او جوړیږي به د دو اسمونو نه یا د اسم او د فعل نه نو دلته په یا زیدو کې د حرف او د اسم نه کلام مرکب دی نو په دې وجه باندې دا قاعده دا ماته شو نو د دې جواب مصنف رحمت الله علیه هغه دا کړی دی قلنا حرف النداء قائم مقام ادعو واطلب وی مونږ د دې په جواب کې دا وایو چې حرف ندا چې دی دا قائم مقام دی د ادعو فعل او د اطلبو فعل او ادعو یا اطلبو فعل چې دی نو پدې کې انا ضمیر دی هغه د دې لپاره فاعل دی لہذا پدې ځای کې دا کلام دا مرکب نشو د حرف او د اسم نه یعنی په ظاهر هو دا ښکاری چې دا کلام مرکب دی د حرف او د اسم نه لیکن په اصل کې دا یا زیدو په اصل کې دی ادعو زیدن او په اصل کې دی اطلب زیدن لہذا دلته کې کلام دا مرکب د حرف او د اسم نه دی بلکې په اصل کې دلته فعل او د هغه فاعل دواړه موجود دي یو پکې مسند شو بل مسند الیه شو وهو الفعل ادعو او اطلب دا فعل دی فلا نقض علیه نو په دې وجه باندې دلته کې اعتراض نه واردی ترکیب د دې داسې دی چې ان دا حرف شرط دی او قیل دا فعل مجهول دی قد نوقض دام فعل مجهول دی په دې کې هو ضمیر دی هغه فاعل دی بالنداء جار مجرور متعلق د نوقض فعل دی فعل مجهول د خپل نائب فاعل او متعلق سره جمله فعلیه خبریه په تعویل د مفرد سره دا نائب فاعل شو د قیل فعل مجهول لپاره او فعل مجهول قیل د خپل نائب فاعل سره جمله فعلیه خبریه دا شرط شو قلنا دا فعل دی او پدې کې دا نا ضمیر د فاعل دی حرف النداء مضاف مضاف الیه دا مبتدا شو قائم اسم فاعل دی پدې کې هو ضمیر دی هغه دی فاعل دی مقام دا مضاف دی
ادعو معطوف علیه دی و عاطفه دی اطلبو معطوف دی معطوف علیه سره د معطوف نه دا مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه نه مفعول فیه د قائم اسم فاعل اسم فاعل سره د خپل فاعل مفعول فیه نه شبه جمله دا خبر مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه دا مفعول به قلنا فعل د خپل فاعل او مفعول به سره دا جمله فعلیه خبریه دا جزا شو د شرط لپاره هو الفعل دا مبتدا خبر دی فا تفریعیه ده او لا د پاره د نفی د جنس ده نقضا دا اسم د لادی علیه دا جار مجرور په اعتبار د متعلق سره خبر د لادی لا د خپل اسم او خبر سره جمله اسمیه خبریه شو د دې عبارت نحوی اجرا هغه داسې ده چې قیل دا فعل ماضی مبنی دی نو قضا فعل ماضی مبنی دی الندا دا مفرد منصرف صحیح د با حرف جر په وجه مجرور دی جر کسری دا حمزه سره دی نحو مفرد منصرف قائم مقام د صحیح دی د مبتدا محذوف د خبر کېدو په وجه باندې مرفوع دی او رفع دی ضمی د و سره ده قلنا دا فعل ماضی مبنی دی او حرف دا مفرد منصرف صحیح دی د مبتدا کېدو په وجه مرفوع دی او رفع ضمه د فا سره ده الندا د مضاف الیه کېدو په وجه مجرور دی او جر کسری د حمزه سره دی قائم د خبر کېدو په وجه مرفوع دی او رفع ضمه د میم سره ده مقام د مفعول فیه کېدو په وجه منصوب دی او نصب فتحی د میم سره دی الفعل د خبر کېدو په وجه مرفوع دی او رفع دی ضمه د لام سره د نقضا د لا نفی جنس د اسم کېدو په وجه مبنی دی په فتحه باندې